زه دغې پښتنو ته چې دا ځان ته پښتانه وایي، زه نن د باچا خان مرکز د دې لوی د ستورې نه غاړې د دې ټولو پښتنو د غاړې یو پیغام لیږل غواړم چې که ته ځان ته پښتون وایې او ته منې چې زه پښتون یم او د پښتون مور او د پښتون پلاره پیدا یم، بیا تا سره آیا څه وجه شته چې ته د پښتانه وژنې؟ که ته ځان ته پښتون وایې او ته دا منې چې ته د یو پښتون مور او د یو پښتون پلاره پیدا یې، نو آیا ته څه وجه لرې چې ته د پښتانه سپین ږیري مشران وژنې؟ آیا ته څه وجه لرې چې ته د پښتانه میندې خویندې زنانه وژنې؟ دا کم مذهب دی؟ زما مذهب خو اسلام دی. او که تم دا وایې چې ته مسلمان یې، پښتونه مې مسلمانه مې، هولیت مې ورته بیا زمونږ نه ښکلې جوړه کړې ده، غټه غټه ګیره لوی پټکې دې مې ورته اچولې دی، سپوټې دې مې ورته پوکه کړې دی، نو ما ته بیا اسلام کې هغه ځای وښایه، ما ته په قرآن مجید کې بیا هغه ځای وښایه چې کوم ځای کې دا لیکلي دي چې په جومات کې دننه دماکه کول روا دي. ما ته په فرض او په سنتو کې هغه ځای وښایه چې په کوم ځای کې دا لیکلي دي چې یو بې ګناه سړی یا ښځه وجل روا دي. ځکه چې زه کوم مذهب پیژنم، زه کوم دین پیژنم، زه کوم اسلام پیژنم، زه کوم خدای پیژنم، زه کوم رسول پیژنم، هغه مینه ده، هغه احترام دی، هغه عزت دی. دا زما په مذهب کې نشته چې ته دې زورورې، ته دې ټوپک راوالې او چې په چا دړه کېږي هغه دې ته وژنې. دا اسلام نه او نه دا اسلام دی او نه به دا اسلام شي، ځکه چې زما الله دا لوس کړی دی په خپله چې بس دا راغونډ دی. مذهب دغه مذهب دی چې د قرآن مجید په خاتمه هغه راغونډ شوی دی. بطور مسلمان زمونږ عقیده په خدای ده، په رسول ده، په قرآن مجید ده. چې کومه خبره په دې کې ښه بلکل بله ورځ کېناستو او ښکاره د پاکستان ملایانو ته وایي چې دا چل خو تا ما ته ښولی دی، زه خو ستا په لار روان یم، نو زما د خپلو د پښتنو د عالمانو نه هم دا تمه ده مرګ نه به یېرېږم. بلکل الله پاک وایي چې مرګ نه ویېرېږي، خو لکه دونه مه یېرېږئ چې د خدای لار نشئ ښولی، دونه بیا مه یېرېږئ چې د خدای احکامات نشئ ښولی. نو زه د دې علما کرام کو هلته په افغانستان کې حالات خراب دي، په زوره پې ناست دي، خبره نشي کولی، دلته خو علما کرام لګیا دي هر څه کوي. آیا زه د دې نه دا تمه کوم چې دې په کھلاو توګه راشي ټول او یو واضح سټیټمنټ دې ورکړي. پرون خو ورته جهاد ویلو، نن دې قام ته خپل مایند سیټ مخامخ کړي، خپل سوچ مخامخ کړي چې آیا دا زما زنانه، زما نارینه، زما سپین ږیری، زما ماشوم، زما پولیس والا د دې قام پښتون بچی چې مري، دا روا دی کو دا ناروا، دا جهاد دی کو دا فساد. او زه بیا دغه خلکو ته وایم څوک چې زما جامه بدناموي، څوک چې زما نوم بدناموي، څوک چې زما مذهب بدناموي، زه دغه خلکو ته واضح وایم چې خدای ته وګورئ، د پردو پیسو دپاره خپل بچي، خپلې میندې خویندې او خپل پلاران مه وژنئ. د پیسو دپاره خپل جوماتونه مه شهیدان کوئ، ځکه چې داسې یو جهاد هم نشته چې د جومات خلاف جهاد کوئ. بیا هم درته وایم موږ ټول به در سره ملګري یو، مالی جاني هر قسمه مدد به هم کوو. ایمان تیر کې د جهاد ضرورت په اسرائیل کې دی، د جهاد ضرورت په افغانستان او یا د پښتنو په خاوره نشته، ځکه چې زه دا ګڼم به طور د یو پښتون چې د پښتنو په خاوره چې کوم اسلام دی دا به د یو تهذیب په خاوره داسې اسلام دی. د پښتنو په خاوره چې کومه پرده ده دا به زه وایم چې په یو خاوره کې د پښتنو چې کوم مذهبي رسم او رواج دی دا به زه وایم چې په یو خاوره ته راغلې زما په خاوره په مسلمان خاوره د جهاد په نوم ته فساد خورې. لہذا نن وخت راغلی دی چې دا راغونډ کې هم سره کښېنې، نن ټول قام الحمدلله ستا د دغې دروغو په بیانیه نه دی روان، بلکې نن زه فخریه وایم چې پښتون قام د امن دپاره، د دهشت پر ضد، د خپل بچي د روښانه مستقبل دپاره پښتون قام
ستا خلاف میدان ته راوتو ته تیار دی خو ستا پرېښودو ته نه. نن د باچا خان په دې تلین پروز زه یو وارې بیا طالب ته کوم چې یو ښکلي نوم سوچ وکړې طالب د مدرسې طالب علم نن چې چاته طالب وې دهشتګرد نن زه دغه دهشتګرد ته د دغه دهشتګرد په شا چې کوم قوتونه ښکاره او پټ د پاکستان فوج ته او امریکې ته د پېښور د دې سیمې د باچا خان مرکز د غاړې د باچا خان د پیروکارو د غاړې یو وارې بیا د امن پیغام وړاندې کوم. موږ پښتانه پرامن قوم یو، امن خوښو، دهشت نه خوښو او انشاءالله د دهشتګرد پر ضد به موږ خپل ژوند تېرو. تاسو به سکولونه بندوئ، موږ به سکولونه جوړو. تاسو به سکولونه تباه کوئ، موږ به سکولونه آبادوو. تاسو به زموږ په لوڼو تعلیم بندوئ، موږ خو اصل کوو خو ستاسو پر ضد به انشاءالله په خپلو لوڼو نور هم تعلیم کوو. دا حق رانه ثابت کړی. موږ به دنیا سره ځو او انشاءالله تر څو چې د باچا خان بابا کور د باچا خان بابا نظریه عوامي نیشنل پارټي پښتون قام به د تیارو نه ساتو. انشاءالله موږ هر قسمه حالاتو ته تیار یو.